الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق النبي الكريم. ده حضور پاک صحابی دے حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ. دا غنی یو حدیث نقل شوی دی او دا په ډیرو کتابونو کې دی، خصوصا مسلم شریف کې. هغه فرمایي چې حضور پاک او فرمایل چې اتقوا الظلم، د ظلم نه ځان وساته، ظلم نه ځان وساته، اول ته ځان وساته، ځکه ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. د قیامت پر ورځ به چا چې چا باندې ظلم کړی دی دی به په تیارو کې او په عذابونو کې ډوبي. یو عذاب نه، په ډېرو عذابونو کې به دی ګیرې او دی به ډوبي. ظلم ډېر خطرناک شی دی د الله بندگانو سره، بلکې بندگان سره د الله مخلوق سره ظلم باندې الله خفه کېږي. او ظلم څه ته وایي؟ نو زمونږ د علما د ظلم ډېرې معنی کوي. وضع الشی فی غیر موضعه، چې الله کوم څیز سله درکړی دی او هغې کې استعمال نه کې، دې ته ظلم وایي. الله تعالی اختیار درکړی دی، د اختیار به ته په هغه ځای کې استعمالی چې خدای کوم ځای درته ښولي، او د دا بې ځایه استعمال کې. بې ځایه دا چې ښځه وهې ټکې کنځل وته کې، بې ځایه دا چې یو غلام رهي وهې ټکې کنځل وته کې. غصه تعالی خدای درکړې ده، خو په ښه ځای کې استعمال کا. که څوک په تا راغی، ستا په بیبي راغی، ستا په مال راغی، غصه وکړه. او بې ځایه ته ګاونډي ته غصه کې، کمزوري ته غصه کې، بې ځایه استعمال. التجاوز عن الحد، د حد نه تجاوز کول، او د خلقو قبض حقوق الله و حقوق العباد، د خدای او د بنده حقونه را جوختول ځان ته، دا ټول په ظلم کې داخل دی. او بیا چې په چا دې ظلم وکړه او د ده د زړه نه کم آه ووته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د خدای دربار ته ډېر زر رسیږي. اتق دعوة المظلوم. حضرت معاذ رضی الله عنه یې لېږلی و د زکات دپاره چې ته د خلکو نه زکات راغونډ کا، ورته وایي ګورې اتق دعوة المظلوم، په چا ظلم ونه کې، ابرته خیرې کوي، د هغه د خیرونه ځان وساته. فإنه لیس بینها و بین الله حجاب. دا خیره خدای ته زر رسیږي، د خدای او د دې خیرې په منځ کې پرده نشته. ظلم ډېر خطرناک شی دی. ظالم له خدای په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې هم. حضرت بلال رضی اللہ عنہ باندې به یو سړي ظلم کو په مکه شریفه کې چې هغه ته امیه وایي، امیه ابن خلف. او تاسو ته پته وه چې څونه ظلمونه یې پې کول. په مکه کې به یې راوست، په ګرمو شګو به یې سملاو، په سینه به یې وله ګرمې تیږې ښودې، ماشومان به یې ورپسې کړل، په دې مکې په دې کوڅو کې ځغلوی او په چوکو یې وهی، او چې زخمی به شو هغه زخمونه باندې به یې وله شګې دوړولې. او د مکې ډېر ګرم نور دی او کاڼي ډېر ګرم دي، په هغه ګرم نور به یې په شګو سمله او په سینه به یې وله کاڼي اچول. څه چل کړی و بلال؟ ده ته یې کنځل کړي و؟ نه. د د حق یې والي و؟ نه. د د خدمت یې نه کو، ښې وله کو. صرف هغه وی چې زه مسلمان یم، زه یو خدای منم او حضور پاک د خدای مقدس پیغمبر او بنده منم. دا یې وینا وه. نو څه چلو شو؟ د هغه خپل دین دی، د هغه خپل اسلام او ایمان دی. نو ظالمانو ولې ظلم کوئ؟
ډېر زیات پی وه. خدای پاک هغه بلال د هغه د پنجې نه آزاد که، لیکن هغې امیه له خدای څومره لویه سزا ورکړه. الله ورته انتظار وکړه 3-4 کاله، 15 کاله ورته خدای وکتل. ان الله لیملی الی الظالم، حضور پاک فرمایی وی ظالم له خدای مهلت ورکوي. دی وایي ګنې زه دا څه کوم په دې ما خدای نه نیسي. دی وایي که زه دا څه کوم نو ما نه خدای تپوس نشي کولی، زما دا کار بد نه دی ګنې خدای به زه رانیولی هم. او الله مهلت ورکوي لیملی الی الظالم حتی اذا اخذه، چې کله خدای رونیسي بیا نه پرېږدي. بدر په جنگ کې چې دی کله ته او غزوه بدر پیښ شو، ابوجهل کله لښکر جوړو د مکې د مشرکانو نه، نو په دې مشرانو باندې ګرځېده. نو دی امیه له راغی. حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي سعد ابن معاذ دا د مدینې و او امیه د مکې و. سعدم تجارت کو، امیهم تجارت کو، د دواړو یو بل سره تجارتي تعلقاتو د اسلام نه مخکې. او دا سعد چې به کله مکې ته راغی یا د مکې په خوا کې به تېرېده، د امیه سره به دیره و، دوست دی او تجارتي تعلق یې ورسره. او دا امیه چې به کله مدینې ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده، د سعد سره به ناستو، د هغه میلمه به هغه سره به شپې کولې. چې کله حضور پاک هجرت وکړو او مدینه منورې ته لاړ، نو دا سعد د عمرې په اراده راغی. دی وخت یو حضرت سعد رضی الله عنه مسلمان دی، حضور پاک له امن ورکړی دی، نو دی راغی مکې مکرمې ته د طواف د بیت الله دپاره او د عمرې دپاره. نو حسب معمول د خپل دوست د امیه کره میلمه شو. اوس دین جدا دی. اوس حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان دی او امیه کافر دی. خو زاړه تعلقات یو بل سره وراغې ده کره دیره شو. نو امیه ته وایي انظر لی ساعت خلوتن، هلکه ما له داسې وخت وګوره چې څوک پکې نی، لعلی ان اطوف بالبیت، چې د بیت الله طواف وکړم. ولې؟ ځکه چې اوس خو موږ مسلمانانو له امن ورکړو، ستاسو دا خلک به ما ته غوسئ. نو داسې ټیم وګوره چې څوک پکې نی چې هغه ټیم زه د بیت الله طواف وکړم. نو عموما د مکې خلک د غرمې به اوده کېدل، ګرمي مې او خلک په کور کې دن نه. نو ده ورته وایي چې د غرمې خلک اوده کېږي، نو زه به وبدېدم طواف به وکړې. نو چې روان یې که نو ابوجهل په مخه ورغی، چا نه چې یارېدل هغه حرامي په مخه ورغی. چې ورغی امیه نه یې تپوس وکړه دا څوک دی، پېژندی دا څوک دی؟ وایي دا زما دوست سعد. سعد ته وایي ښه سعده، تا زمون دشمن له محمد صلی الله علیه وسلم، زمون دشمن له امن ورکړی دی او تاسو به سره مدد هم کوئ زمون په مقابله کې، ها مرسته به هم کوئ. او ته بلته بېغمه زمون په کلي کې چکرې لګې او زمون په کلي کې بېغمه طوافونه کې. حضرت سعد هم یو تکړه سړی و، د یو قوم مشر و د اوس قبیلې، مالدارمو. نو په هغه دا خبره بده ولګېده. وی ابوجهل عمرو ابن هشام یې نوم و. عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل، که تا زه دلته د مکې نه منې کړم او د مکې د طواف نه دې منې کړم، نو ګورې پام کوه، ته چې شام ته ځې او د شام نه غله راوړې، نو لاره دې په مونږه ده، زه به در باندې هغه بنده کړم. څه به خورې؟ مکه شریفه کې خو فصل نه کېده، نه غنم نه جوار، خو دشت علاقه ده، صرف زوزان دي پکې او د کیکرو میکرو بوټي دي پکې. څه به خورئ؟ تاسو له خو مال د شام نه راځي، زه به در باندې هغه لاره بنده کړم، د لوږې به مړه شئ، په هغه لار به مو نه پرېږدم. بیا به څه کوې؟ زه نه راځم مکې ته طواف له راتلمه چې ته مې منې کې، طواف له به نه راځم ځه. بس الله ته خو زما حال معلوم دی، ته به څه مې نه پرېږدې، لیکن تا به په داسې لاره بنده کړم چې قوم به دې څه خوري، ته به څه خورې. خبر یو بل سره تیزې شوې، چې تیزې شوې د امیه له پکار و خلک د میلمه مرسته کوي. ده له پکار و چې بیچ بچو یې کړی وې او د ابوجهل ته یې ویلې وې چې ابوجهل دې وخت کې عمرو ابن هشام، دا خو موږ ورته ابوجهل وایو، عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل دا زما میلمه دی، د سره ګزاره وکړه. نو هغه هم ظلم وکړه، هغه په سعد آواز راوویست، په خپل میلمه
وته سعده ته خو زما میلمه خدا عمرو ابن هشام د ابو جهل دا زمونږ د کلي سردار دی په دا سترګې مه راوباسه په دا اواز مه راوچتوه نو سعد خفه شو چې زه خو ستا میلمه یم پکار دی چې تا هغه ته ووایې ما ته ولې وایې بیت الله خو یوازې ستاسو نه دی د ټولو خلکو دی او طواف له راغلی ما نو د هغه ته وایې نه وایې او ما ته وایې نو بس سعد ابن معاذ امیه ته مخ ورواړی امیه وی ته خو غلی کښېنه ستا متعلق خو موږ ته خپل مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې امیه به موږ وجنو دغه ځای کې خبره رفع دفع شوه امیه کور ته لاړ سعد رخصت شو مدینې ته لاړ چې امیه کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې وی تا به ونه رېدل هغه زما دوست چې دی سعد هغه خو ماته یو خبره وکړه څه وې وی هغوی ته پیغمبر علیه السلام ویلي دي محمد صلی الله علیه وسلم چې ما به وجنې ګوره هغې د حضور پاک دونه ورته پته وه چې د هغه د خولې نه خبره ودي نه دروغ نه غریشتیا کافران دي دا ورته پته یعنې ویلې به زه مړه څه خبره ده ما څوک نشي وجلی د سلاکوټې خو نه یم لیکن خبره یې غوږ ته پرېوته چې هغه ویلي دي چې وجنې به بس دې کې څه چل شته وی ښځې وی ما ته خو هغه داسې وي چې ما موږ هغې وجنې وی ما ورته وی چې په مکه کې مې وجنې که بهر مې وجنې وی هغه راته وی چې دا پته راته نه لګي ښځې ورته وی بس دلته د پسې هغه نشي راتلی او د مکې نه ته بار موزه او دمه وی لا اخرجو من مکه ته د مکې نه بار نوزم ولې هغه ویلي دي چې موږ به دې وجنو څه چل پکې شته دې کې د بدر جنګ جوړ شو ابو جهل لګیا دی لښکر جوړی امیه ځان غیب کړ خو ته پته ده چې زما متعلق ویلي دي چې ما به وجنې نظم ابو جهل یو مشر راوباسي امیه له راغی امیه ځان تیاروه ټول مشران دي او روان یو مسلمانانو پسې او پرېږدو یې نه ختمو به امیه ورته وی زه خو بیمار یم ما ته خو پته ده زه خو نشم ترې ناجوړ یم ځان په ځای به بل څوک ولېږم نوکران به ولېږم غلامان به ولېږم او زه ناجوړ یم وی نه 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 دا چېرته کېږي ته د قوم مشر یې سردار یې نو چې ته پاتې کېږي دا نور هم پاتې کېږي وی زه بیمار یم که نه وی کاکاجي که بیمار یې که روغ یې دی به خیر داسې وکړه مونږ سره وځه یو شپه مزل یو ورځ را سره وکړه نو بیا به دله خلک به ستا په وجه د نوره مباسم چې ګوره هغه سپینګیري دي تاسو ولې نه دی نو د لارې نه به دلې بیا لار درکړم ته به واپس راځې دا چل یې ورسره و هغوی چلي وکړل وی ښه وی او وی ښه د داسې کار کومه یو قیمتي او اعلی اوښه چې کور ته لاړ اوښ یې واخېست او سامان یې واخېست ښځه ورته ویې سړیه وی ير دي دا ساعت چې تا ته څه ویلي و چې هغوی ته محمد ویلي دي چې دی به موږ وجنو صلی الله علیه وسلم ښځې وی زم ورسره نه هسې لږ وځم ورسره ما ورسره خبره کړې ده خو اوس که زه نه ځم نور خلک هم نه دي نو چې لږ غوندي وځم نو راځم به دروازه کولاو ساته هر ټیم چې را تختم به ابو جهل خو په الفلام ورامي وکنه هغه ډېر پوره شوی هغه وی چې زه دې ځمه چې ستا پلار دې ما نه پاتې شي نو د الکانو د لسو دولسو پنځو شپږو الکانو یو ډله یې پې مقرر کړه وی تاسو به د دې باباجي خیال ساتئ د نه ونه تښتي دې به رسو بدل چې سمن دې لاړل یو ځای کې خو په پیاده قافله وه دمه به یې ځای په ځای کول چې سمن دې لاړل یو ځای کې دمه وکړه خیمې خښې کړې ورځ نیمه به هغه ځای کې دا دوی دمه کېدل چې څاروي هم دمه شي ګیاګانې وخوري په خپله هم دمه شي د څه چل وکړه دی امیه د ځان سره هغه اوښ نږدې سملاو او مطلب یې دا و چې دا خلک اوده شي زه به اوښ باندې خپه ور واړم او تختم به ابو جهل په هلکان مقرر کړي خو چې دې سنګ را پاسېد خلک اودو دی را پاسېد هغه هلکان وله رالل کاکاجي خیر دی اوبه پکار دی او دس ماته لوټه پکار ده بل څه ضرورت دی خدای دا څه په غم واوړېده وی زه سرکوزو اوده شه تاسو زله ما پسې ګرځئ نه مونږ خو ته مشر یې زمونږ باباجي زمونږ کاکاجي ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا څه پکاري اډر کوه خیر امیه پوه شو چې دا هلکان خو ویښ دي او دې ځای کې کار نه کېږي زه چې بل ځای دمه کوو هلته نه به راوتښتم
چې بل دی دمه وکړه او خلک وده شو دا نیمه شپه شوه دم ځان د قصده وده کړی او چې خلک بلکل وده شو نو دی غلی غوندې راپاڅېد چې په اوښ پاړو موزم هغه هلکان خو ته ابوجهل پېږوي رامنډه کړې کاکاجي ولې څه دي څه ضرورت یې اوبه دې پکاري بل څه پکاري مونږ ته وایه تاسو بیا ما پسې قرآن ختې نه ته زمونږ مشر یې که نه مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو هلته یې خوند ونه که رو په دغه طریقه به درته ورسېد چې به درته ورسېد جنګ شروع شو هغه حضرت بلال چې دی ظالم پې ظلمونه کول هغه حضرت بلال چې د په شګو کې سملاو هغه حضرت بلال چې په زخمونو به ورته شګې اچولې هغه حضرت بلال چې په سینو یې وله ګرمې تیږې ښودې هغه صحیح کو او چغه یې کړه لا نجوت ان نجا امیه ای خلکه هغه د امیه دی ګورې که دې د نه بچ شو زمرم په هغه ورځ اخبخ به زه مړی ما که دا د نه بچ شو خلکو وی کم دی وی هغه په اوښ باندې سور دی نو د امیه سره زوی مو او صیبه چې څنګه د صحابه ولیده نو صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو نو د عبدالرحمن ابن عوف سره د تعلق رضی الله عنه وی عبدالرحمنه ما پیغمبر علیه السلام له بوزا وی راځه راپسې ما پسې راځه خو صحابه خو ورپسې هغه پښتانه وایي چې د سړي په سر راشي که نه ابوډی به وی خپل زوی ته ابوډی به زوی ته وی وی بچې زما دا ژوند د خدای تاله درکړي خو تا دې خدای جوړ کړي ما دې خدای مړه کړي خو تا دې خدای جوړ کړي زوی یې ناجوړه دې کې ملک الموت راغی ملک الموت راغی چې راغی بوډۍ ته یې وی سپین غاړه ټیم دی پوره دی بوډۍ ورته وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او ته رالې ما پسې روغ او رنځور پېژنې نو دا هسې یو خلک یو بل ته وایي زما ژوند دی خدای تعالی در بچې تا دې خدای جوړ کړي ما دې مړه کړي خو ته دې مرګ نه دی لیدې بوډۍ چې مرګ پې راشي که نه نو بیا پکې دا قصه پیسه نشته نو امیه سره زوی شاته سورو د څه چل وکړه چې دی پوه شو چې مسلمانان خو راپسې را رسېږي نو خپې راغونډه کړو زوی له سینه کې کېښود او په دره دې لاندې وغورځو چې زما دا اوښ به سپک شي دروند دې منډه نه شي والی نو زه به پیغمبر علیه السلام له ورسم او دا کافران به مې په زوی شي هغه سره په جګړه شي نو زه به ترې بچ شم صحابه راورس مسلمانان به مې په زوی شي دوی به مې په جګړه به چې زه به ترې بچ شم مسلمانان صحابه راورسېدل دوی خو ولې یو څو غزاره وخې مردار کړ ده پسې بیا شو چې شو ورورسېدل وی عبدالرحمن څوکم وی اوښ نه ټوپ کا اوښ دې پرېږده بس د اوښ نه یې ټوپ کړه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پې د پاسه ځان ور واچو مسلمانان رال وی پاسه وی نه دله زه امن ورکوم او دې د حضور پاک له بوزم وی پاسېږه ته د سپېره هغه ظلم موږ نه دی لیدلی د په بلال لږ ظلمونه کړي دي پاسېږه خیر هغه ته نه پاسېده او دې ډېر غټ و د وجود نه بس صحابو توره راواغېسته او د لاندې نه یې وله په دا خېټه کې داسې وواله داسې یې وله وګرځول او مردار شو خدای مردار او څه سزا خدای ورکړه چې کله کافران او یا مردار شو نو سې په هغه شال کوی کې واچول یو شال کوی په هغې کې وغورځول او د ده دې په میدان پروتو نور ګرم و وجود یې پړسېدلی و نو چې دی راښکل لاس خپې به ترې وتل نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی چې دا کم ځای پروت دی شګې پې د پاسه ور واچوم دغسې دا خدای والی پرېږدي ظلم یې نصیب شو نه دنیا کې هم خدای رسوا کړ نه هغه خاني په کار شوه نه نوابي په کار شوه نه نوکران په کار شو نه ځمکه او جایداد په کار شو هغه د حضرت بلال مظلوم بدل ته خدای په دنیا کې واخیست واتعب اصحاب القلیب لعنة الى یوم القیامه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتعب لعنة دی پسې تر قیامت پورې د خدای غضب او د خدای قهر ورپسې شو تر قیامت پورې ابو جهل څه شو څومره ظلمونه د حضور پاک سره کړی دی دومره ظلم چې د هغې اندازه نشته
حضور پاک د بیت الله په خوا کې منځ کوي منځ، او دا ابو جهل وی څوک به قصاب خانې ته لاړ شي چې د هغه ځای نه څخه ګندګي راوړي په دې شی وله ورغورځوي. عقبه ابن ابي معيط پاسېد او د اوښې هغه پیروان د وینو ډک سلا ورته ویې ربی کې هغه یې راوړو د حضور پاک په ملا د پاسه یې ور واچو او نبي علیه السلام لګیا دی خپل منځ کوي. او دوی څونه ظلم وکړو، په یو بل ور پرېوتل او خندل به، په یو بل دا مره یو خندل، قهقهې یو والې په قلس قلس په خندا د حضور پاک پورې خندل چې دا د په شام وله ګندګي ور واچوله. نبي علیه السلام مبارک چې کله پاسېده نو بیت الله ته مخ کړې، ګوره د مظلوم دی که نه ظلم دی که نه، بیت الله ته مخ کړې او خدای پاک د څه وایي اللهم علیک بقریش، خدای دا رونیسي. اللهم علیک بابی جهل و عتبة و شیبة، خدای دا فلان کې عقبه ابن ابي معيط دا الله رونیسي. خدای خیر یې وکړه، دغه ټول خدای په بدر کې رونیول او مردار یې کړی او داسې ذلیله کړل، داسې ذلیله چې بیا د قبر ځای نو بیا د کفن ځای نو په هغه کوی کې ورګرځي ته وتښتېدل. ظالم خدای رانیسي، بیا اخرت خو یې دې تبا، قبر خو یې دې تبا، خو په دنیا کې هم خدای رانیسي. نشان عبرت ته جوړوي، نشان عبرت. او زما وروڼو موږ څومره ظلم کوو، خفه کېږئ مه، موږ ګاونډي په ګاونډي ظلم، د ځمکې ګاونډي په بل ځمکې ګاونډي ظلم پوله ولوي، دا ظلم نه دی؟ د اوبخور اوبه نیسي، دا ظلم نه دی؟ بوساړه تغلا کوي، شوتل تغلا کوي، دا ظلم نه دی؟ د وږو پټل ورشي د ګیا په بانه وږي ماته او ګیا کې منډي، ظلم نه دی؟ قصاب نه چې غوښه اخلي خم پکې شته، لیکن هغه د اډو کامل چې در په غاړه کې، دا ظلم نه دی؟ دا سودا چې در باندې ټماټر خرڅئ او دا ګنده او دا ټول پکې ورواچئ او ته به ماله ښه راکوي، ښه در کوم، او ټول داغي پکې ګیر کې، ظلم نه دی؟ دا زیاتې نه دی؟ دا مساله کې چې دا ګندګي رای ورچې او پته په پیسو خرڅئ، دا ظلم نه دی؟ دا چې ته سوچه اخلې او د چلکې رنګکئ او پکې ګډئ، ظلم نه دی؟ دا مزدور چې ته ګوډ لبوځې، ټول داسې دی. ګورئ مزدور چې ګوډ لبوځې او ځان خلاصئ د ګوډ نه او توپړ اوچتئ او ولاوړئ په بل ځای ږدي، دا ګوډ دی؟ دا ګوډ نه دی که دی؟ ګیا د یو ځای نه توپړ اوچته کړي نو په بل ځای الاوړی کېږي، دا ګوډ نه شو که نه؟ دا ظلم نه دی؟ دا زیاتې نه دی؟ او دا ته چې د مزدور پیسې نیسې، دا ظلم نه دی؟ رسول الله مبارک فرمایي مزدور چې مزدوري وکړه چې خولۍ اوچه شوي نی مخکې وله پیسې ورکړه او ته دې پیسې نیسې، دا هم ظلم دی. هلته مزدور هم ظلم کوي، ته هم ورسره ظلم کوي. دا سارو سره موږ ظلم نه کوو، قسم دې سارو سره څونه ظلم کوي. هغه غریب د تلو نه غویې او تا پې څونه بار دغه کړي، سنډه او دا ساروي چې دا یوې پې کوئ تاسو، د ګرځېدو نه دونه ستړي وي، دا د ریړو نه خو خدای سنډاګان خلاص کړل، ریړې ختمې شو او خرم خدای پاک د دغه نه خلاص کړل د ریړو نه. اوس کم دي، پخوا ریړې به زیاتې او دا شیدونه راووتل، دا څه ورته وي چنګچان منګچان، په هغې کې خلک وړي. هغه خر غریب به څه کول، قوق به یې کول د تلو بانو، او د خر خو به بد رواز وه، غوی سره به خلکو ګزاره کوله، سنډا سره به خلکو ګزاره کوله، د خر خو به دونه بد رواز وه چې اکثر به یې د اولي د وینو ډکو او وینې به ترې راوتې او دوی به ډبول او وهل به، او چې کار به یې پې وکړه د ګرځېدو بانو نو بیا به یې ورسره څه چل وکړه، بیا به یې پرېښوده چې داس په پردو پټو کې سرېږي، په ډېرانونو سرېږي. دا د خدای مخلوق نه دی؟ دا ظلم نه دی؟ دا افسر چې د خپل ماتحت سره کم زیاتې کوي، دا ظلم نه دی؟ دا ماتحت چې د افسر خبره نه مني، دا ظلم نه دی؟ ګاونډي سره ظلم، پلار بچو سره ظلم، بچی د مور او پلار سره ظلم، خاوند د ښځې سره ظلم، ښځه د خاوند سره ظلم، دا به څه کېږي؟ ګوره یاد ساتی، یاد ساتی، کفر خدای برداشت کوي خو ظلم نه برداشت کوي، د سارو هم نه برداشت کوي. حضور پاک فرمایي، واوره حدیث دی د بخاري شریف، وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده چې پیشو پې چکونه لګول، په دوزخ کې وه او پیشو پې چکونه لګول.
دوزخ کې بعضې څیزونه به سوځېږي بعضې نه پیشو پکې ده هغه د چکونه پې لګئ او دا کمه ښځه وه دا په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه پیشو یې تړلې وه نه یې پرېښوده چې ځان له څه مږې مږې رونیسي او ځان موړ کړي او نه یې په خپله خوراک ورکو ماتت جوعا هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه الله پاک د هغې پیشو د ظلم نه هغه مالک یې رانیولې دوزخ کې اچولې د هغه پیشو یې پرې مسلط کړی چکونه پرې لګېدل حضور پاک نه صحابو تپوس کو ولې په سارو کې هم دا شی شته وي چې کوم د لوند زړه شی وي د لمدې اینې شی وي او جمدې وي چې ظلم به کې خدای پاک پر نه تپوس کوي بلکې دا لاسه کې چې کم ساروي دي د ښکراور په دې بېښکرو ورځې وهي ساروي ښه د قیامت پر ورځ به د بېښکرو بدل خدای د دې ښکراورو نه ظلم د ساروي خدای نه معاف کوي چې ساروی مکلف د سر نه دی ساروی له نه جنت ته نه ولا دوزخ ته د هغوی ظلم نشي برداشت کولی قیامت پر ورځ چې کم ساروی بل ساروی والی دی نو ابل له به حق ښکرې ورکړي چې شا بدل ته واله بدل به ته والي بیا به ټول خورې شي د ساروی ظلم خدای نه برداشت کوي د مسلمان به خدای څنګه برداشت کوي او نن سبا چې کم د ټوپک خاوند دی د مال خاوند دی د موټر خاوند دی د جایداد خاوند دی قسم دی که د هغه د مخې نه څوک څه کېږي تیرې دې تیره مخې نه شي په لارې نه شي تلې د لټکونه در کوي اجرې ته نه شي ورتلی کور ته نه شي ورتلی په غم خادی کې ورسره نه شي یو ځای کېدی ټک بدله در کوي او فخر به کوي خبرې به راته اورئ ستغې به راته اورئ مه کوئ ګورې ظالمانو ظلمونه مه کوئ د خدای د غضب نه وریږئ د خدای د قهر نه ویریږئ ظلم مه کوئ غریب خدای پیدا کړی تا نه دی پیدا کړی عجز خدای پیدا کړی ته خالق نه خالق بل شتا غریب خدای پیدا کړی ته خالق نه ظالما خالق بل شتا ګورې مه کوه پې خفه کېږي تباه به شي الله به دې رونیسي ډېره مو لیدل یو بادشاه په یوه علاقه ګرځېده یو ځای خوښ شو ځنګل او ځنګل سره خوا کې ښه مدیدار شینکۍ دي او چمنې دي او اوبه دي بادشاه هغه خپلو نوکرانو ته وی هلکه دا خو ډېر ښه ځای دی ښه یخې اوبه دي ځنګل دی دلته مال یو محل جوړ کړي رست هاوس راله جوړ کړي اوړي کې به راځم او دې کې به دیره کېږم او ښکار به کوم دا خو ډېر مزېدار یخ ځای دی شه به دونه موده کې ماله ښه قیمتي محل جوړ کړي نوکران لګیا شو او د بادشاه دپاره قیمتي اعلی محل جوړ کړو بادشاه څه وی دې ځای کې جوړ کړو چې کوم دا کورونه دي دا خلک د کورونو نه لر کې ماله محل جوړ کړي ډېره ښه ده بادشاه به تپوس کوو محل څنګه دی چې کار شروع دی په نقشه کار شروع دی بادشاه ته نوکرانو وی صاحب محل تیار شو ښه لا ښکلی محل هم درته جوړ کړو اوس افتتاح کوي بادشاه وزیران ورسره دي مشیران ورسره دي دنیا خلق دي چې نن د بادشاه محل جوړ شو او افتتاح به کوي چې بادشاه څنګه راغی محل ته وکتل د محل د دیوال خوا کې یو کچه کور و وی دا څه دي وی دا یو بوډی دی او د هغې کور دی وی دا هم نه دي روان کړی دا خو زما په محل یو داغ دی دې سره خو زما محل بدرنګ ښکاري ای بادشاه سلامت دا یو بوډی ښځه هېڅوک یې نشته ډېر عاجزه ده نو موږ خو نور کورونه د خلکو روان کړل محل هم درته جوړ کړو خو دا هم چې روانه و دې ډېر زیات وجړل وی بس ما پکې ښه کې خو دا کور نه پرېږده موږ وی د یو پوټی نه کور دی په دې څه غریبه ښځه ده دا د بادشاه د محل خوا کې وی بادشاه سلامت غریبه وه نو موږ پرېښود وی نه منم زه به اله دې محل ته دننه کېږم چې تر څو مو دا کور نه روان کړی دا خو زما په محل یوې داغ دی بس نوکشه به فورا روان کې بس اسې ودره وسونه وخان ودرېدل بادشاه غونډه قافله ودرېده وی نظم چې تر څو دا کور نه روان کړی بس هغوی زر زر لګیا شو غریبې ته وی وځه کونډې بوډۍ وځه وی نه وځم وی ته څنګه نه وځې بادشاه هغه د پنور ولاړ دی او محل ته داخلیږي نه چې تر څو دا کور نه روان شوی بوډۍ څه وایي د دعا چل زده کې بوډۍ څه وایي بوډۍ وایي یا الله زه خو کمزور یم زما کور دا ظالم رانی دا خو زما د خاون کور دی دا خو زما د مهر کور دی
دا خو زما د غریبۍ کور دی زه به الله کم خوازم ښځه خو جومات ته هم نشي تلی کړی چې د جومات کې به دی راشي زه به کم خوازم یا الله زه خو کمزور یم خو ستا زور څه شو یا الله زه خو بې کسه بې څوک یم خو ستا طاقت څه شو زه خو الله عاجز یم نو ستا هغه طاقت خدای څه شو ته خو طاقتمن ته خو زورور ستا خو څوک مقابله نشي کولی تا ته خو څوک سر پورته نشي کتی خدای زور دې څه شو خدای طاقت دې څه شو خدای ستا بادشاهي څه شو او څه دې ته دعا وایي ښځې له لاس نو پورته کړې چې د بادشاه نه سا د اس د پاسه ووته او مردار شو محل پاتې هر څه پاتې هلته هارټ اټیک راغی او مردار شو د ښځې پولیس والا ورته بس بس به نورې خیرې ونه کړې بس 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 سړی دې ځای ته ورسو لړ ختم ظلم به نه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او وی چې چا باندې څوک ظلم وکړي که نه او دس بدل واغېشته چا وله سپېړه ورکړه دم سپېړه ورکړه بس د انتقام واغېشته او چې دله چا سپېړه ورکړه او ده ور نه کړه آهې وکړه الله وی اوس یې ما ته پرېږده د ده نه به زه سپېړه وباسم نو ستا به څه سپېړئ ته خدای ته پرېږده چې خدای ته سپېړه وباسي چې پته ورته ولګي یو طالب په لاره باندې روان دی طالب بو سره دی طالبان خو نه پروا جنت او نه پروا دوزخ بیغمه خلق دی یو جنټلمینو هغه واده له روانو ښځه ورسره وه ښځې برقا چولې ده او سینډل مینډل یې چولې دی او ځان یې برش کړی پالش کړی دی او لپسټک یې مفسټک یې مږلې دی او جنټلمین هم بوټان موټان اچولی دی او چشمې مشمې اچولی دی او کوټ پتلون اچولی دی او ښځې سره روان دی پلا رضي دا طالب خیال نو چې ته په ډنډ کې خپه کېښوده چې شړق شوې هغه اوبه د هغه جنټلمین په هغه محترم ور پرېوت د هغې کېړی جرابې جامې څښاش جنټلمین وی ته خدای دې بې خوباسه زما ښځه دې ولړله مونږ واده له روان جامې دې وله ولړلې پیزار دې وله ولړو خو چې شړق شو هغه طالب یې په دا مخ یو مضبوط غزار و خوار شي ګډېږي په لاره نظر دې نه لګي هغې سره یې څه چلو زمونږ دا سړي هم ګورې د ښځې مخ کې چې که نه ډېر بادري که نه دا برېت یې داسې جغی جغا د برېت یې داسې نیغ نیولي خو چې ښځه ورته داسې وګوري وي ها نو برېت بیا لاندې شي برېت بیا نوم ته ورسي نوم ته هر څه چې دي خو ښځو سره ټینګې نه دي بیا امین نه تپوس وکړې که نه دی به راته ووایي په مونږ دلته بادر یې مینه داسې او داسې او داسې او کور کې الما لیدلې دلته کې داسې سر یې ښکته کړي او داسې دوک ولاړ دی بشیر جانه تا له دال کور نه دی لیدلی ما لیدی دی ښه او دې دوک ولاړی دوک بیا ښه سړی وي ښځه مو خاوند دې څنګه دی یاره ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی چې زه ورته څه وایم هغه کوي غوږونه پې نیسم غوږونه م نیسي جنټلمین خو ښځې ته ځان ښه چې شلق شو په دا مخ یې وه او ما څه غلطي کړې ده ما ته څه پته وه خو په لار ونې برابروم ښځې ته وایي ځه چې ځو دا جامې به بدلې کړو د دې سپېره د لاسه جامې څښه شو او پیزار به بدل کړو بیا به راوځو ښځه کور ته مو ښځه لګیا شوه جامې بدلئ او دا سړی کوټې ته څه کار راوخت خو چې سینګ بره وخته خپې وښویده دا پوړی باندې په غرض لاندې راغې دا سټ یې ولګېد او مردار شو مړ شو ښځه خو پوه شوه چې د خو هغه غریب والې دی په مخ د هغه څه غلطي وه په غلطۍ کې که د یو سړي خپه په خټو کې لاړه او د بل جامې خیره نه شو صبر وکړه که نه صابرینو له خدای جنت ورکوي پوه شوې د هغه سړي خیرې وکړې او د ځان ورسره یره شوه او زر خلکو ته وی خلک رالل سخاون مې مړ شو په منډه ویم دې پرېږدی دا خواص یې مړ شو ورشه په لاره یو طالب سپېړه والی دی هغه خیرې کړی دی موږ تباه نه شو بچي مې تباه نه شي لا ولاړ شي د هغه نه معافي وغواړه بیا به ګورو
طالب مخکې روانو بارانو په لاره ځي هلته یو الوی دکان کولو کړی د الوی به دا قانون چې سار وختي به دکان کولو که څوک غریب به پرې راغی یو پلیټ الوا به خیراتي ورکوله او یو جام پی به یې ورکول چې طالب پې ورغی دی غریب خو مخ مګي مخ یې سور دی په سپېړه نو الوی ته طالب جانه دلته راشه کښېنه یو پلیټ یې د الوا ورکړ دا خوره او یو جام پی ورکړل دا بچی چې د دکان کولو کوم دا ورکوم دا خوره اوس هغه لګیا دی الوا ننوړی اوچتی او د پیو نه ګوټ کوي او خاندي د دې الوی ورته خیال شو هلکه دا خاندې ولې ما الوا درکړو پې ته ما پورې خاندې وی نه تا پورې نه خاندمه وی ولې خاندې وی چې د خدای د خدایه ته خاندم وی د خدای خدایه کې څه دي نو یو خوا سپېړې راکوي او بل خوا الواګانې راکوي هلته سړي پړه کې ور واچوله نو خو مضبوطه سپېړه یې راکړه او دلته ښه مدیدار پی دي او ګوټ ته کومه ګرم او ګرمه الوا ده دی کې هغه دا سړي هغه نوکران راتلل هغه کور والا دی ولیدی لکه طالب جانه هغه سړي ته ووالې په سپېړه وی خو دې مړ که که نه ما کوم ځای وجلی دا پکې بله 300 دو ویم والم زو ما مړ که وی نه خیره دې ورته وکړه اخو چې بره په پوړو ختېده لاندې را پرېوته او مړ شو وی ما خو خیره نه ده کړې وی مهرباني وکړه بد دوا ورته وکړه خیره دې ورته وکړه نور بچي غرق نه شي ښځه غرق که نه شي خو مړ شو او ورته څه وی طالب جان وی ما ورته خیره نه ده کړې خو هغه ماله سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه هغه ماله سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه الله داسې سپېړه ورکړه چې مرګ ته یې ورسوله پته نه لګي چې نور به ورسره څه کوي او هغه ماله سپېړه راکړه نو زه یې الواله راورسولم او پیو له یې راورسولم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان امام ابو حنیفه یو سړی وله راغی وی مور دې کونډه ده وی یو ګستاخ نن سبا هم ډېر خلک دي مولیانو سره ګستاخی کوي ته به ګورې دا مولیان د دې خلکو په دې کوټو کې اوسېږي بعضې به جومات ته راشي په ملا به سترګې راوباسي استاد جي دا پوړ بار پروت دی ولې دا استاد جي ستا نوکر دی د خدای ظالمه ته خو ورپسې منځ کې د خدای ظالمه دوه چوټې کې درته ښایي نو ته په هغه حکمونه کې پوړ به ته را دننه کې استاد جي به نه را دننه کې استاد جي څه ټیم دی او دا کور به ښځې سره جنګ کړي هغې غریبې ته غږ نه شي کولی نو راشي زور به د استاد جي نه وباسي استاد جي مونځ خورې نن ډېر اوږد کوې مونږ خو دې پکې قتل کړو دا اوس څه خبره ده چې مونځ اوږد شي شکر وباسه چې داسې استاد دله خدای درکړی دا ګورې هر سړی نه بعضې بدبخته راځي نو په استاد جي په غریبانانو سترګې راوباسي او ځان ښیي چې ګنې زه یو شی مه کوئ ګورې په طالب مولا الله خفه کېږي دی لګیا یې د خدای د دین خدمت کوي دی مسافر دی ستا په جومات کې دیره دی او څلور روټو ته پروت دی او د خدای قرآن زده کوي او د پیغمبر حدیث زده کوي د لاسونه ښکل که د سره مینه او که د ته راته غاړه وځه او د کور نه ښه روټۍ راوړه ورته کښېنه نیت دا وکړه چې دی زما د پیغمبر حدیث زده کوي زما د پیغمبر دین زده کوي ته د قدر کوه تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سوچ نشته چې د دې مصلی قدر هم پکار دی تا سره د پیغمبر د مصلی قدر نشته که ستا پړه کې د خپل مبارک پیغمبر قدر وي د هغه د مصلی قدر به هم د سره او چې د هغه په مصلی د هغه کم نایب ولاړ د هغه قدر به هم د سره که ستا سره د خپل پیغمبر قدر وي د هغه د سنت و قدر د ګیري به هم کې او د هغه د پټکي قدر به هم کې او چې د هغه دین او قرآن او سنت زده کوي د هغه قدر به هم کې او چې دا قدر دی ونه کړو نو ته ظالم یې خدای به درنه تپوس کوي چا چې د ګیرې بې قدري کړې ده او چا چې د پټکي بې قدري کړې ده او چا چې د ملا بې قدري کړې ده او د دین بې قدري کړې نو خدای وله څه موده ورکړي مهلت وله ورکړي پرېږده چې دی ښه ګرم شي پرېږده چې دا ګناه ښه ډېره وکړي ناګنې راونیسي چې بیا راونیسي بعضې به وایي نو زه به حق نه وایم نو حق ته ملا ته وایې حق څه ته وایي د چاړه خفه کول دا حق دی
د چا عیبونه راوښکل دا حق دی. یو سړي کې عیب دی نو که تا کې ایماني هغه له لاړ شه او ورسره کښېنه، یو پرچه ولیکه، ورته وایې مولوي صاحب تا کې مې دا غلطۍ لیدلې دي، پټ پټ خلکو ته یې مه شرموه، دا رضان نه وباسه، بس خبره خلاصه شو. یا به د هغه پېږي یا به یې ته پېکې. نو ته په سوشل میډیا خېږې، ته لوډ سپیکر ته خېږې او سړی شرمې. زه وی حق ویمه، دا حق ووایه که نه چې د ما پلار د ما مور سره میلو شوی او زه یې راوړی، دا خو هم حق ده، دا مه وایه که نه. دا ووایه که نه چې د ما خور سره د ما اوښې میلو شوی دی، د واده په شپه د شپه کوټه کې دا چلو دا چلو بچي راوړلی دي، دا هم حق دی، دا ووایه که نه. هر حق به نه وی چې کوم حق کې د چا بېعزتي هغه حق به نه وی، چې کوم حق یو انسان ته تکلیف رسېږي هغه به نه وی، چې کوم حق کې د انسان باندې ظلم وي دا به نه وی. راشه مخامخ کښېنه ورسره، د حق وی، دا حق مو وایه که نه چې په غسلخانه کې بلنبل اندامونه مې داسې داسې وو، دا مو وایه که نه. دا هم حق دی که نه چې دا د ښځې کوم اندامونه دي او تا لیدلي، دا هم خلکو ته ووایه که نه، ولې حق خبره ده، دا څه خبره ده؟ د حق ویمه. ته چې حق وایې ته د پلار حق دی ووایې، د مور دی ووایې، د رور دی ووایې، د تربور دی ووایې، د ګاونډي دی ووایې. ملا کې حق را ګوتې راوباسې، ظلم کې ظالمه. ملا درته بېوسه ښکاري، ملا راته بېڅوکه ښکاري، ملا له 2000 روپۍ د تنخوا ورکوې د جومات، ملا له ډوډۍ ورکوې. های 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 د خدای نه نه یېرېږې، ته خدای نه منې، ته دا سوچ نه کوې چې الله شته او زما نه به الله تپوس کوي. او مزدور سره ظلم ولې کوې؟ او همسایه سره ولې ظلم کوې؟ همسایه دې په کور کې ډېره دی او ولې ورسره ظلم او زیاتې کوې؟ ټوله شپه ورځې په ښه د خدمت کې او ټوله ورځ په ده خدمت کې سړی ډوډۍ موله نه ورکوې، ولې ظلم کوې؟ ولې زیاتې کوې؟ دا زیاتې نه دی، دا ظلم نه دی. او ته تا واده وکړه او ته ترې لاړې سعودي ته ډیوټۍ له او 15 کاله ته ته بار یې 10 کاله، داسې خلک دي چې ښځه یې دلته ده او 10 کاله د کور نه بار دی، دا ظلم نه دی؟ ښځه ورته مینتونه کوي چې زه چا ته کېنولېمه، یا ښځې بس درځمه، یا ښځې بس درځمه. قسم په خدای دې مخکې ورځو کې راته ټېلیفون وکړی او پلار او جړلې، وایي زوی مې بار دی او ما له ته نه راځي. 10-12 کاله وشو چې بار دی، په ټېلیفون را سره خبرې نه کوي. مولوي صاحب ړمې ورپسې چوي دي، زوی پسې څه وکړمه؟ دې بوډا چې ته ماشوم لوی کړه په غېږ یې وګرځولې، غول دې پې وکړل، متیا دې پې وکړې، دې لپاره چې ته به ځې دوبۍ ته او ته به سعودي ته ځې، هلته پیسې ګټې او خپله ښځه به خوشحاله او مور او پلار تباه. دا ټول قسم په خدای ظلمونه دي، دا زیاتی دي. دلته ولا ښځه وکړي، هلته په موبایل ول طلاق ورکړي ښځې له. د طلاق خو څومره رواج دی، طلاق ولا ورکړي، ما طلاق کړې، ها ته خو به بله مو کې، خو په کومه ښځه چې د طلاق نوم ورپورې شو بیا په معاشره کې څوک کوي؟ دا ظلم نه دی، دا زیاتې نه دی. دا ستا مور چې په پردو کوڅو کې لګیا ده او په پردو کوڅو کې ځای نه جارو کوي او خدمت کوي او ته غټ سانډا ګټې او په ښځه خورې، دا ظلم نه دی؟ مه کوې دا مارو، ظلم نه دی پکار. او داسې خلک هم شته چې بچي بار لېږلي دي او پیسې ګټي، نه وله د واده غم کوي نه وله د کویدن غم کوي، دا په بچو ظلم دی. څوک انګور سره ظلم، څوک بچي سره ظلم، څوک مور سره ظلم، څوک ښځې سره ظلم. او ښځه خو ډېره مظلومه ده، خو موږ تباه کړه. ټوله ورځ دله لګي، جامې دلې دي، د پلار جامې دلې، زیره له جارو کوي، کټونه سنډي، د میلمه خدمت ته کوي او په معمولي خبره یې دربې او پلار کرے نه پرېږدي. او چې لږه خبرې ما طلاق کړې، ما طلاق کړې، ما طلاق کړې، دا طلاقیان مې ډېر بدي شي. د اوسه طلاقي نوم دې په ځان کېښود، مړه پښتون ته ګوره، په ځان د طلاق نوم کېښودو ته ګوره. مه کوئ ظلمونه، الله به درنه تپوس کوي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه سړی راغی او ته یې مور دې کونډه ده، وی را په نکاح بیا نه کړې، سترګې نه شرمېدې، سترګې واضح وې. څوک به چاته وایي چې ستا مور کونډه ده، ما ته بیا را په نکاح نه کړې، او به وایي چې دا خښته اوچته کړو چې دا مازدیګر والا وه، دا زما د مور سره څه دي؟ لیکن امام صاحب صابر ورته څه وایي؟ وایي بچې تپوس به ته وکړم، نو دا خو زما اختیار نه دی، که د مور مې نکاح تړلی کېږي او تا سره واده کې ډېره ښه تپوس به تې وکړو. هغه ګستاخ ورته وایي ورشه که نه زر تې تپوس وکړه. خو چې امام ابو حنیفه په درشل باندې خپه ور اوچته کړه، ور دننه شو، هغه سړی په ځمکه را پرېوته او سات یې ورته مړ شو. امام صاحب رحمت الله علیه ته چا وی سړی دې مړ کړه، یې ما نه دی وژلی، وی هغه زما اړو دړ دا و،
ما له سپېړه راکړه، الله په ما خفه شو، هغه له سپېړه ورکړه او مردار یې کړ. نو د مارونو بنیاد دا دی چې ظلم ښه شی نه دی، زیاتې ښه شی نه دی، او د زیاتی بدل الله پاک په دنیا کې او په آخرت په دواړو کې اخلي. که چا سره د مال ظلم وکړه، د مال هم به یې دنه خدای په دنیا کې بدللی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل، وی مفلس پیژنې، غریب او فقیر. ویا وی څه ته وایي؟ وی چې پیسې ورسره ني. وی نه مړه دا خو مفلس نه دی، دا مسکین نه دی، دا فقیر نه دی. فقیر او مفلس هغې ته وایي چې د سره د قیامت پر ډېرې زیاتې نیکۍ دي. په دنیا کې ډېر زیات روجې او منځونه او نیکۍ کړي دي، خو د خلکو حقونه پې پورې دي، ظلمونه یې په دنیا کې کړي دي. نو د قیامت پر ورځ به خلک نیکۍ وړي په خپل خپل حق کې، نو دی به تشه توقه پاتې شي، هېڅ به مو سره نه. دا په چا دې ظلم کړی، د دې بدل به خدای په قیامت کې لیکل. ستا نیکۍ به هغوی له خدای ورکوي، او که ستا نیکۍ خلاصه شوې، د هغه ګناه به خدای رالي او په تا به یې بار کوي. تا د مرګ مری راوړی دي، ته قبر نه پیژنې، ته آخرت نه پیژنې، ته خدای نه پیژنې، ته د خدای رسول نه پیژنې، د خدای د رسول احکامات نه پیژنې. فارشي کې ظلم پې خرڅی، د پیو والا دغه ظلم دی چې پکې اوبه ور واچوي، دغه ظلم دی. سوچه پې کم دی. ما د یو سړي خبره کولې، په پلان کوچ کې 2 کسه ناست یو، ویا یو بل ته وایي چې یاره زه خو پکې دا پیپ ما خو ډېر زبردسته طریقه لاندې کړې ده. وایي څنګه؟ وایي په پېښور کې پلانکي دوکاندار دی، او هغه نه پوډر راوړم او بس په اوبو کې ښه مزېدار حل کړم او چڼې کړم، په پیو کې سم ټینګ پی دي. دا حل دی؟ پوډر رالی په پیو کې اچې، د ظلم نه دی، د زیاتې نه دی. رونو ظلم به نه کړ، بس په خپل حق صبر وکړې، د بل حق ته بړې مه وهې. او که څوک د سره زیاتې وکړي، الله ته سپاره. دا خو مسلمان دی، بخا. او که نه بخې، بس خدای ته سپاره. ستا به څه سپېړي، الله پېښه او سپېړی پېښه. او چې کم د چا حق دی هغې کې زیاتې مه کوه، مه کوه زیاتې. زمیندار د نیک دپاره ظلم کوي، ځمکه نیک له زیاتوي، په یوې باندې پردی پولوي او پسه سکوروي، د ده پټې نه دی، پردی دی. دا پمپ والا څه دي؟ دا پمپونو کې چې تیل اچوي او ګیسونه میسونه اچوي، دا ظالمان د نیکانو دپاره ظلم کوي او کم شی ورکوي. ځان لم نه که نه، بل له ظلم کوي او زیاتې کوي. ولې دا څه کوي؟ د خدای نه خلاصولی شي، د قیامت پر ورځ د خدای د عذاب نه دې خلاصولی شي؟ نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابو هریره په مخ کې صحابو ته اتقوا الظلم، ظلم نه ځان وساتئ. فإن الظلم ظلمات، ظلم چې دی دا هلاکتونه دي، تبایانې دي او تیارې دي د قیامت پر ورځ باندې. او د مظلوم خدای ته ډېر زر رسېږي، دومره بل څیز نه رسېږي څومره چې د مظلوم رسېږي. لیس للظالمین من نصیر. الله وی د ظالم په دنیا کې مو په آخرت کې اس قسمه مددگار بني. الله دې موږ د ظلم نه وساتي. که زموږ نه شوي په ژبه یا په لاس یا په مالیاتو کې هم چا سره ظلم زیاتې کړي، خدای موږ ته معاف کړي او غلم خیر او برکت ورکړي. خدای موږ ته معاف کړي، غلم خیر او برکت ورکړي. خدای مو ظالمان کې او مو مظلومان کې، او الله د فتنو، آفتونو، مصیبتونو نه هم په امن کې. استاد دعا کې دا سیلابونه دي ډېر زیات. اوس ما واورېدل چې یو غټه ریله ده روانه زموږ په دې علاقو باندې. خدای پاک دې مسلمانان د سیلابونو نه محفوظ کړي. خدای دې موږ دا موږ ظلمونه کوو که نه، نو خدای دې د خپل قهر او غضب نه په امن و امان کې وساتي. او زمونږ د عمرزو کې د شاه فیصل زمونږ منزل راځي مستقل، زمونږ د جمعې مقتدي دی مستقل. د هغه شاه فیصل والد صاحب وفات شوي، دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله یې وارثانو له صبر ورکړي. او د هغې نه مخکې د قاریم د عبدالله صاحب و د عمرزو د هغه مور وفات شوې وه. د هغې نه مخکې زموږ د محمدي ګل حاجي صاحب رندار وفات شوې وه د عمرزو. ټولو ته دعاګانې وکړئ چې خدای پاک یې مغفرتونه نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او دا د حسین علي حفیظ صاحب زمونږ
دا عمرزو د هغه اوښې او دا غریب جان مولي صاحب د رزړو د هغه ترو هغوی ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او وارثانو له خدای صبر ورکړي، چې څوک بیماران دي خدای روغ صحتونه ورکړي، الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، خدای د بې کسو بې څوکو ته مدد وکړي، خدای د بې کسو بې څوکو ته مدد وکړي، چې کوم په بار ملکونو کې دي او لګیا دي غریبانان مزدورۍ کوي، ته ورته مزدورۍ اسانه کړي، ته ورته سفر اسان کړي، خدای ته زموږ حفاظت نصیب کړي، زموږ د بچو حفاظت نصیب کړي، مه مو ظالمان کړي او مه مو مظلومان کړي برحمتک یا ارحم